د صوبې وسایل خو د یو سیاسي جماعت د پاره داسې استعمال شي. افغان به استکوز دا سوچو کې که نه دا ګورې د قانون مطابق جرم دی چې ما مطلب دا د شهدا لپاره 1 کروڑ روپۍ او دا سرکاري خزانې نه دي. آیا د انډیا سره جنګ و دی شهید شوی دی یا مطلب دا بل داسې پاکستان دشمن قوت سره جنګ و دی شهید شوی دی که نه دی د ریاست باندې یلغار کو په ریاست اټیک کو د بغاوت کړی دی. دې ته مطلب دا سیم هاوس ته راغواړي یا د مړي وارثه راغواړي یا وله دې چک ورکې خو د ده نه به دا تپوس څوک دیم پیل خال د چا په معیار پوره دی دا پیل خال ورته غږ نه کوي چې څه وجه را چې 1 کروڑ ورکې د روزانه پولیس شهیدان کېږي روزانه یاره په کوم دنیا د دغه پولیس خو ګوره پولیس که مطلب دا شهید شي نو هغوی له بیا هغوی له بس ورکه دوی لري 15 کروړه ورکړي به دغه امکان نشته چونکې د خپله جیب یې چې ورکړي که نه د پاټۍ د پڼ نه ورکوي نو موږ ته اعتراض نشته خو چې د خزانې نه ورکوي بیا ماته شته د پاټۍ د پڼ نه دی ورکوي 15 کروړه دی ورکوي ماته اعتراض نشته او چې د خزانې نه ورکوي نو بیا به هغه شهیدانو له سر کې ورکوي هغه شهیدان دي نه د هغه مثال به ځکه نه ورکوو چې هغه د دې خاورې دپاره که هغه سپی دی که هغه فوجي دی هغه مطلب دا سکیورټي ادارې والا دی نو د دې خاورې دپاره خپلو فرایضو دپاره زما ستا د بچو د دې قام د بچو د دې قام د ادارو له تحفظ ورکوي سکیورټي ورکوي ډیوټي کوي نو که هغه شهید شي هغه ته شهید پیکج ملاویږي نو هغه اقدار دی خو د یو یوازې دا سیاسي جماعت نه که سبا بل سیاسي جماعت هم دا کوي نو دا غلطه ده او په دې مطلب دا دی خصوصا سپریم کورټ له په دای پکاري چې په دې اکشن والي چې د تا ټایپ خلک سیم هاوس ته ولې راغواړي او دې خلکو سره ته امداد ولې هم دې خزانې نه ورکه د پاټۍ د پڼ نه ورکه دغه ستا رایټ دی خو د خزانې نه ولې ورکې. ډېره زیاته مننه.